وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، د اعتکاب متعلق یو څو خبرې وړاندې کول غواړم. ځکه ډېر ملګري داسي چې هغه اعتکاب کوي، یعنې زموږ پښتانه ورته چیله کېدل وایي. چیله کېږي د رمضان په د اخرو 10 شپو کې، لیکن ډېرې خبرې داسي چې د هغو په ذهن کې نه وي. نو یو څو خبرې وړاندې کول غواړم. اعتکاف دا څه ته ویلی کېږي؟ اعتکاف دې ته ویلی کېږي چې سړی مسجد کې وخت تیر کړي، د الله رب العالمین عبادت کې او د الله بندگی کې، بس دې ته اعتکاف ویلی کېږي. اعتکاف دا سنت دی او اله واجبېږي چې کله سړی د دې نظر وکړي. او په قرآن کریم کې د اعتکاف ذکر راغلی، لکه الله رب العالمین فرمایي ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. او دارنګه بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوونکي وئ په جماعتونو کې. او په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رمضان په آخرو 10 شپو کې اعتکاف کاوه. د اعتکاف متعلق یو څو آداب. یو دا دی چې معتکف لره، یعنی کوم سړی چې اعتکاف کوي، هغه لره ضروري خبره دا ده چې د مخکې نه خپل نیت خالص کړي، چې دا اعتکاف خالص د الله د رضا دپاره وکړی شي، او غرض یې دا چې د الله رب العالمین راضي شي، د الله بندګي وکړی شي، د الله عبادت وکړی شي. بل مقصد یې نه وي، یعنې دا مقصد یې نه وي چې یاره جومات کې به دا یو 10 شپې تېرې کړمه او آرام به پکې وکړم، خوب به پکې وکړم. نه، بلکې مقصد به د الله رب العالمین بندگی او د الله عبادت پی. دویم ادب دا د محترم عزتمندو چې په دې 10 ورځو کې کوشش کول پکار دی په عبادت کې. یعنی عام ورځو کې سړی لږ عبادت کوي، نو چې کله یو سړی په مسجد کې کینی او ځان غاړې ته کي او ځان ډډې ته کي، د څه لپاره؟ د عبادت دپاره. نو پکار دا چې په دې کې ډېر عبادت وکړي. ځکه د 10 شپو کې دغه شب قدر هم ده، لیلة القدر چې ورته ویلی کېږي. نو پکار دا چې ډېر عبادت پکې وکړلی شي، دعاګانې پکې وغوښتلی شي، نوافل پکې په کثرت سره وکړلی شي، او دارنګې د قرآن کریم تلاوت پکې وکړلی شي، او د دې وخت نه پیدا واغستی شي. دارنګې محترمو بل ادب دا چې دا وخت ضایع نه کړلی شي. داسې نه چې یاره یو سړی هغه اعتکاف ته کېناست او وخت یې ورکړه، بیا ورسره موبایل ورسره دا وخت ضایع کوي او په موبایل کې ګوتې ویې په دې کې اختی. نه، بلکې بهتره دا چې سړی دا موبایل د ځان سره وینیسي او د ځان سره نت وینیسي، دې لپاره چې دا وخت قیمتي شي او دا وخت یې ضایع نه شي. بل یو ادب دا محترمو چې ګناهونه نه ګوره ځان ساتل ډېر ضروري دي په هر وخت کې، خصوصا په دې وخت کې چې سړی په اعتکاف کې، لکه دروغو نه او دارنګې د غیبت نه او د چغلۍ نه، د دې شیزونو نه ځان ساتل پکار دي په هر وخت کې د مؤمن دپاره، بیا خصوصا په رمضان کې د روژهدار دپاره، بیا دغه سړي دپاره چې هغه اعتکاف ته ناست دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي، هسې نه عبادتونه دا ضایع نشي او خراب نشي. دارنګې محترمو بله مسله هغه چې متعلق ده د اعتکاف سره، هغه دا ده چې اعتکاف به دا په مسجد کې. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوونکي وي په مساجدو کې. نو ګوره په کور کې وګوره سړی اعتکاف نه کوي، لکه ځینې زنانه اکثر زموږ په کلو کې او زموږ د ملکونو کې ډېرې زنانه داسې چې هغه په کور کې اعتکاف ته کینی، په کمره کې ځان له یو ګټ کې یو ځای جوړ کړي او هغې کې کینی او بس وایي زه اعتکاف ته ناست یم. نو بهتره خبره ده چې زنانه هغه ځان عبادت ته وباسي چې زه عبادت کوم، لیکن د اعتکاف نوم د نه ورکوي او دا د نه وي چې زه اعتکاف ته کېنم، ځکه اعتکاف دا په مسجد کې په کورونو کې دا نه کېږي. او قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړي ګوره صراحتا دا دی چې وانتم عاکفون فی المساجد. زنانه په مسجد کې اعتکاف کولی شي، لیکن کله چې امني، کله د زنانو دپاره څه پروګرام انتظامي، د هغو دپاره د زی انتظامي او دارنګې امني، نو بیا صحیح ده.
لیکن چې کله دا نه نو نور عبادتونه د بکور کې کوي کنه دا غوړه ورځې دي غوړه شپې دي په دې کې تلاوت ډیر کوي دارنګي دعاګانې دي غواړي صدقې دي کوي او دارنګي د کور خدمتونه چې کوي په دې مولا الله رب العالمین اجر ورکوي دام دي ځای نه ګڼي چې بس د کور خدمت کوي د خپل خاون او د خپل بچو خدمتونه کوي په دې روزه کې او دا روزه دا لګیا ده په دې مولا الله رب العالمین اجر ورکوي او ډیر ثواب ورته الله رب العالمین په دې باندې ورکوي نو غرض دا دی چې اعتکاف دا په مسجد کې بل مسله ګوره محترم عزتمند دا ده چې د معتکف د پاره یعنی کم سره چې اعتکاف کوي هغه لپاره کم کارونه جایز دي او کم ولا جایز نه دي نو هغه کارونه ولا جایز دي هغه نه خلاصې نه لکه اوس مثلا قضای حاجت د پاره بهر زی یا د غسل د پاره بهر وزي ځکه ځینې جماعتونو کې حمامونه هغه بهر جوړ شوي یا د ځینې جماعتونو کې او ځینې مساجدو کې حمامونه نه نو بهر سړی زی قضای حاجت د پاره نه تلی شي ځکه دا ضرورت انساني دی یا د غسل د پاره وزي یا د خوراک او اسکاک وغیره د پاره ځکه دین خلاصې نشته او ځینې کارونه دي چې هغې له به نه وځي لکه مثلا جنازې له به نه ځي د بیمار تپوس له به نه ځي خپل کور ته به نه ځي د یو کار دپاره به نه ځي چې دا په اعتکاف کې او بهر وتلی او کارونه کوي دا به نه کوي دارنګې خپل بیبي سره به نه میلاویږي نو دا مختصر یو څو خبرې وي الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر